أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. واقعہ بیان داد آدم علیہ السلام چې دا اصل کې دریم انعام په انسانیت باندې مخکې دا مسله ذکر شوه چې الله تعالی آدم علیہ السلام ته تعلیم د اسماء ورکړو. ملائک داغي نمونو تذکرون عاجز شو او دا اعتراف یو کو چې زمونږ علم په دې مسلو باندې نشته، بس هغه سراسر دي چې هغه تا موږ ته ښودلي دي. مذکوره آیت کریمه کې الله تعالی اظهار کوي د شرافت د آدم علیہ السلام او دا دی ملائکو ته ښیي. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، اوی اللہ تعالی اے آدم خبر ورکدی ملائکو تا پنمونو دی باندے. گور اللہ تعالی آدم علیہ السلام سره مشافهتن خبری کړی دی، یا آدمو اے آدم. او الله تعالی چې د چا سره خبرې وکړي هغه ته نبی وایي. بیا آدم علیہ السلام د الله تعالی د طرف نه وړومبنی نبی دی، ځکه خطاب کوي یا آدم. نو کومو کتابونو کې چې دا خبرې لیکل شوي دي چې آدم علیہ السلام دا نبی نو، الکه ولی نبی نو ځکه نبی وی مخلوق د پاره الله را لېږي، مخلوق اونن نبی ته ساجد شو. مونږ وایو ګوره د نس مقابله کې عقل لره اعتبار نه وي. بیا قرآن کے حدیث کی چې یو مسله ثابت راشي نو هلته عقل لره بیا اعتبار نه وي. دا ہوتا عقلیات جنگ چې مخلوق نه و، نبی مخلوق لرازي، دین با عقل سره نه تطبیق. دا کمزه کې الله تعالی ویلي چې نبی د پاره شرط دا دی چې هغه به مخلوق له الله را لېږي، او یې نه دی ویلي. دا ہو تخبل اکو بکو جنگے. نو دا رائے دا نظریہ چی دار چا دا دیر خطرناک نظریہ دا. اللہ تعالی ور سر خبری کری قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اور دا رست براشی تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ. بعض دا انبیاؤنا دا سیدی چا اللہ غیسر براہ راست خبری کری دی. مفسرین التکی لکھی یو پدے کی موسیٰ علیہ السلام دے، بل پائی کی آدم علیہ السلام دے. دیتا مشابہتاً خبر ہوئی بغیر دا واسطے دا جبریل نا. بل پائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دارنگ حدیث کے مرازی رسول اللہ علیہ وسلم نا تپوش شویو پا بارد آدم علیہ السلام کے
نا جواب کړو چې آدم نبی مکلم، آدم هداسي نبی دی چې د سره خبرې شوې دی. وګوره الله ور سره خبرې کړي. دا ټول نصوص دی ادله دی په دې مسله باندې چې د الله د طرف نه را لېږلی شوی پیغمبر و نبی و. فلما انباهم باسمائهم، هر کله چې خبر ورکو آدم علیه السلام د ملائکو ته په نومونو دی خبر ورکو، نمونه او داغی فواید دی تا ذکر کرل. ملائکو تا پتہ لگی دا چه منگ ہو پدی امتحان کی واقعی چی فیل شو. منگ ددو پا پیدائش اعتراض کرو، دا اعتراض منگ بیزایو. واقعی چی آدم علیہ السلام لی شان والا دے. نو قال عالم اقول لكم انی عالم غیب السماوات والارض، اوی اللہ تعالی یا مانوی لی تاسوتا چی یقیناً زپویگم پپڑو سیزنو دا اسمانونو کم او پزمکا کم. ماو تاست ویلیو کنا کم دے کی ویلیو مخ کی تیر شو انی عالم ما لا تعلمون. اللہ ایزا پوئے گا موتاسو نہ پوئے گے. پائی کارونو باندے چیزا پوئے گا پائی ساسو آخل کار نہ کری. مفسرین ہوئی چی علم اقل لکم دیتے استفہام دا تقریر ہوئی، استفہام دے انکار نہ ہوئی. آیا نویلی ما تاسو تا من ویلی میو ہو خبرو ہوئی کھڑے ہوا. خود استفہام کے معنی دا تاکید زیادی. وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور زپوئیگم پائی سزنو چی تاسو اخکار کرے او پائی سزنو چی تاسو پٹھوے. پاس معلوم کی بغیب سزنم پوئیم آپ پزمکا کی جس پٹ دی پائیم پوئیم. دالا سکے چی سخ کارا کرے او پٹھوے پائیم پوئیم. دل تخصیص بعد تعمیم ہوئی. غیب السماوات او الارض کے د ملائکو خبرم داخلے ہوئے. ملائکم دا اسمانونو د زمکی پا مابین کی او مخلوق دے. خدای بیا خاص ذکر کرد چی ستاسو پا حالاتو ہو پویا پویم. وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ، ملائکو سخ کارا کول سی پٹھول. نو خکار خبرو مخ کی آیت کے ذکر شیوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. نو دی دعویٰ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. دا اخکار خبرو. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ذکر دا خبر اللہ دی پمینز کی شیوی. نو دا خبر اخکار کڑی وا. انسان ہو فسادوں کی وینی توی ولی آپ پیدا کے. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، وَشِتَاسُ پٹھوے. وَمَا تُبْدُونَ ہو آغیت اشارہ شوا. دا قرآن کریم با پخپلو کی پربت سروے. مخ کی آیتون او رس آیتون با پخپلو کی تڑے را تڑے. اوئی ترجمہ با دا قرآن نکے چی معلومہ نہیں ہو بس صرف ترجمے تا انخط ہے لگا بعض خلقی کئی. نور قصہ کی نہیں چی دا سوئی سنوئی، بس صرف معنی راشی واقیم الصلاة منزو کے واتو زکاة ورکے. نو ٹھیک دا منزو کے زکاة ورکے ہو مخ کی رست سربت ہوئی کہ نا.
او ان شاء الله زمون تسلسل دغه روان دي آیاتونو کې وستا تاسو ربطونه مم آیات په مخ کې روس سلام لګوم چاله کوم مخ کې مسله د جهاد دا एकदम مسله د حج څنګه شروع شو مسله د طلاق روانه دا एकदम مسله د مون څنګه شروع شو دا د قران کریم لوی کمال دی او دې تربط وای په اصطلاح د علماو کې صرف انخطه بنی چې صرف انخطه الکوي معنا یو کړه ترجمه کوي ترجمه هو مخکې ما تاسو ته چار سره پښتو دی ګوري کنه اردو دی ګوري او اکثر خلک دغه سکیم نو غلطم شي پکې نه عالم ته پناست کې هو کمالم دغه دی نو عالم ما تبدون او ما کنتم تکتمون زپوئیگم پای خبرو چې تاسو اخکارا کوي او پاک سوانی چې تاسو پټوي نو تبدون هما دای وذاتو کو استکتمون دی څه خبره پټولا هغه چې تاسو کومه خبره پټولا دیګه موسرین دعا را دي یو قول پدې کې دا ده دغه مفسرین دا ذکر کړی دي چې الله تعالی کله د آدم علی السلام دا جسد چې کله جوړ کو روح په ګلانو پوکلې ځکه دا د دنیا د مختلف خورونه خورې راغونډې کړې وي الله هغه بیا خټه کړې وي هغه نه د یو جسد جوړ شوی او آدم علیہ السلام هو الله جوړ کړم د خورنو وسای په ګلانو اچولې دانچه سب تیار کړو ول دې کې ډېر مودم تیر شوی الله تعالی ملائکه ته وی چې تاسو لړشه زما د دې بندا سیلو کې وګوره دا ورس آیت کې راځي دا ابلیس شیطان دام د ملائکو پړل کېو امتحان د پارا الله دې سره وسو اگر کده خپل ملائک نو خدای ته امتحان وی کله کله بیکاره سړیم د خو خلکو مجلس کې ناس ته پاسته کوي منافق سړیم کله د علماء مجلس کې ناس ته پاسته کوي امتحان دی اگر کا ملائکو تا د ابلیس د قباحت پته نوا ای هی دا خره نو هو الله ته پتا رال ابلیس امراغ ملائک امراغ آدم علیہ السلام د جسد سے لیو کو دے پوز دے خلل اثر دے خپید مثلا ابلیس دے ملائکو نے تپوس کی کہ اللہ تعالی دا آدم علیہ السلام کے ساوپو کی او مطلب انسان تھی جوڑ کی او دے پتا سبان مشر مقرر شی مثلا تاسو بس کوي ابلیس وی سبق او خود تابعداري ملائکه وی سبق او خود تابعداري وکاو کنا الله چې پمونږ دې مشر مقرري ابلیس وی کچره دې پما مشر شنو زمه ټول عمر نافرمانی کوم د مخ کې نه ډکوا خلک وی کنه پلان کی مخ کې نه سي سره نه لګي خوب وردا سے خړی را خړی او کچری دا آدم علیہ السلام منتب الله تاسو په آدم علیہ السلام مشران شوي نو سبا کوي ملائکه وي موږ به انصاف کوو عدل وکړو وې زه په ظلم کوم کزه په مشر شوم دا خبر الله تعالی په خپل کتاب کې ذکر کړه چونکہ اللہ تعالی علیم بذات الصدور ذات دے نو فرمائے وما کنتم تکتمون ٹھیک دا خبر ملائکو نہ کړي ابلیس کړي دا خو الله تعالی صيغه د جمع سره دا خبر ذکر کړه تکتمون دي د صيغه د جمع وي
زکه چې ظاهرا هو ابلیس د ملائکو ډله کې هو کنه نو دا شمول د وجه نه صيغه د جمع راوړي اگر کله خبره ملائکو نه کړي ابلیس یوازې کړي دې ته تغلیب وې په صيغه کې نو یو قول پدې کې داو دویم قول لا يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وما كنتم تكتمون کې ملائکو پزړونو کې دا خبره کړې و لکه دا معلومیږي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك دی ویلو چې الله ستا پاکي هم بیان او تقدیس دې مونږ او عبادتونه مونږ کوو نزلونو کې دی دا خبره کړې و چې الله تعالی بدا سے مخلوق نه پیدا کړي چا به زمونږ نم غوري نو دا دې زلونو کې پټه کړې و الله تعالی چې آدم علیہ السلام پیدا کو نو دوی ته او خو دا کنه چې نه ساسو نه غوړه مخلوق شته انبیاء علیہ السلام دا د ملائکو نه غوړه دي تحقیق قول د مفسرین باندې نو ما کنتم تکتمون کې دا خبره ته اشاره ده الله عزه پوهه ما تاسو کو هر څه بزرګونو کې خبره پټاوي او ښکارا کوي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ رب دار هر کله چې مخکې درې احسانات بیان شو په انسانانو سلورم احسان بیانې چې سجده د ملائکو آدم علیہ السلام ته و انسانانو تاسو هغه مخلوق یې د الله پنځ چې تاسو پلار د ملائکو ګوره سجده کړی را تاسو دومره لوی مقام دی نو ولې دا مقام خورو سره خوري کوي ولې دا احسان شکریا نه ادا کوي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ الله یار کله چې موږ ویلو ملائکو ته سجدا کې په طرف د آدم علی السلام فسجدوا نو سجدا وکړه ټول ملائکو الا ابلیس مگر شیطان نه کړه الله موږ ویلو مونږه الله تعالی هو یواز ذات دی نو داسې ولې وایي قلنا مونږ ویلو قلتو پکارو ځکه مفرد د پاره قلتو جمع د پاره قلنا ای نو الله یواز دی نو قلنا ولې وایي نو معلومیږي چې الہ به شمار دی بیا نو جواب دار چې ګور کله کله دا صيغه د جمع چنه کنه دا د تعظیم د پاره مرাজি وی بیا لیکن صيغه د جمع استعمالي زمنګ او اساس او معاشره کې دا قانون نه د زیات ابنا خلک چې خبرې کله کوي کنه د سنوي ته تاسو جی وي تاسو د صيغه د ادب وي نو دې دا معنا نه چای ډیر دي خودی ته عظمت وي ادب وي نو دغه چې الله تعالی یواز ذات دې هو صيغه د جمع د تعظیم د پاره ده هر کله چې انسانان د یو بل عظمت لحاظ ساتي نو الله تعالی هو ډیر عظیم ذات دی چې دا لحاظ یو ساتل شي او قلنا بدغه معنا هر کله چې موږ ویلو ملائکه ته سجده وکړي نو سجده هو دوی ټول وکړه دلته کې بعضی کتابونو کې لیکل شوی دی چې دا خاص ملائکه ته حکم شوی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ټول ملائک پدې کې نه داخل وي دا څه خاص ملائکه هغه ته الله حکم کو چې آدم علی السلام ته سجده وکړي
उस खासू को दा इल्म अल्लाह दे और कुरान करीम न दा मालूमी जो वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु द मलाइको द अंदाज़े और दाई द तादाद इल्म सिर्फ अल्लाह सर दे नो खास मलाइको हुई वो शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह वही दा खबर है अरसो की दाद अल्लाह पर किताब बाने दरोग दी और द अल्लाह पर किताब बाने बहतान तड़ लिया किस्म दा सो कोई ची द अल्लाह द किताब द हकीकत न खबर नहीं कुछ नहीं हो खबर बकई बयान सूरह स्वाद के बराशी द्रिया व्यायत के अल तक अल्लाह ताला तस्री पदे खबर करी फसजद अल मलाइकतो कुल्लुहुम अजमाउन टोलो मलाइको पयो से सजदा करे खास मास पदे की नू हज़रत मुंग दौर द जमी मुंग खोने जो सूख या सूख नहीं पकी याद जमुंग दौर से कुरान दर्स खोने जो बस सूख या सूख बने ना हुक्म टोलो तो शहर है और टोलो मलाइको पयोले सजदम करेला ताखीरम बगने रागले चिके आसमानुनो वाला भी चिमंग हमारा सबाऊ को खैर देने निज़्म के वाला की कुल्लुहुम अजमाउन दाव पखबल मकाम के सूरह स्वाद के बराशी हमारे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह आप आए खल को बाने सहरत गड़े चाहिदा खबर कही आ करे जे मंगोइल मलाइको ता सजदा के ले आदम आप तरफ दा आदम अलैहिस्सलाम फसजदू नदी सजदा करा इल्ला इब्लीस मगर शैतान न करा ले आदम के नम वसीन अक़वाल ली और अक़वाल पदे वजह चे सोक दा एतराज होगी सजदा गैर अल्लाह त शिरक दे नो संग आदम अलैहिस्सलाम तो सजदा करा नो पदगा माना बाने मुफस्सिरीन दल्द की तौजीहात कई बयान आयत करीमा की यो तौजी पदे के इमदादा जिसंग माना ओकड़ा लियादम की दालाम छिरे कना दा पमाना दे इला सर दे आदम तासिल के हरूफ जारा हुई हरूफ जारा दयोवल पमाना राजी लाम बमाना इला बना लाम मुख्तलिफ किस्म मानू बान इस्तेमाली की नोला राजी दपारा तरफ लक शतर अल मस्जिद अल हराम पशान फवल्लु वजूहकुम मखुनवार वे शतर अल मस्जिद अल हराम था नवासल की द मलाइको दा सजदा आदम अलैहिस्सलाम त बेनफ्सी ही नवा सजदा अल्लाह तआला तवा हो आदम अलैहिस्सलाम पशान द क़िबले हो लेकिन मुंगा होता जी काबे त महकम कना याल तक जो सोगलार शो दे काबे त सजदा लगी हकीकत की दा सजदा हो अल्लाह त लगई खुदा काबा चला यो किस्म क़िबला दा लगा वही सजदे हो बन लगे यो तरफ बदे मालूमी न दा सजदा हकीकत की वही अल्लाह तवा नो देव जना माना तब हम गोरे हर कले चे मंगोई मलाइको ता सजदा के तरफ दा आदम अलैहिस्सलाम बस सासो यो क़िबलशी और सजदा अल्लाह तई और मलाइको सही फसजदू यो जवाब दा दे द्वैम जवाब चादा करे चासल की दाग सजदा न चिकम सजदा मुंगा तासो इबादत द पारा कहू लगा तंदे पोजा पज़म गबाने खीदू नाग सजदा नवा देत सजदा द ताज़ीम हुई चे देना मुंगा ताबीर कहूस इन्हिना सरा इन्हिना असल के खल के दल तवई और देता असल की ताज़ीम हुई
इज्जतों के आदम अलैहिस्सलाम संग इज्जत को पखत के दलो बांधे खो अल्लाह ताला ददीन हिना ताबीर पर सजदे सराव को जगदाइन हिनाम यो किस्म सजदा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंग द दिन मना करियो मखकीनी अदियानों की दा जायज़ वा रसूलुल्लाह सल्लम फरमाए ला यनहनी अहदुन इला अहदिन यो सड़े पता से कि बुल सड़ी तक कतकीगी ना सलाम पवकत की अक्सर खलक लाश से मिलावई नु दा सरवर सर मामूली कत की दे तो गुनाह हुई दाइन हिनाज अमुंग शरीयत के माना दा बस लाश मिलाओ कख कतकेगा वहां अगर कहा अदियानों के दा जायज़ वा वो जमुंग शरीयत के दाम हराम शुआ द्वैम जवाब हमदार है द्रैम जवाब दार है वह कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदु लि आदम आर करे छे मंगोइल मलाइको त सिजदो के आदम अलैहिस्सलाम त हकीकतन बिल्कुल उम्दा सजदा आदम अलैहिस्सलाम तवा हो पे हुक्म द अल्लाह वनो अल्लाह दी तो हुक्म हो गयो छे दा शिकारो के नो अल्लाह तला चे संग हुक्म कई आग से वखलक अमली कई पाए अमल में कई खुदाए द्रेम जवाब दे दा द्रेम जवाब लग ठीक दे जाहिर द आयात सर हो सही दे जाहिरी माना इमदा सिदा नुसूस द शरीयत चे मुंग नजर को नो अल्लाह तला पदग से अवामिरो बाने दग से कारूनो बाने हुक्म चरत न करे और दाशे अल्लाह तला खुखीम न दा तंदे दे मासिवाद अल्लाह न बल चाहता न लगी न पदग मुनासबत बाने दा मखकिनी अजवेबा दालक राजिह मालूमी और नूरम डिर जवाबू नश्ता नोस कम कम जवाब बमुंग कहू कुरानी करीम के जो सोना तहकीक के सोना रिसर्च के कुल्ल मामा करर तो हो या तदवा सोना चिके नूरम रणा कई नूरम खन पैदा कई वो बाज खबर दासी चाह जमंग द समझ न बाहरी ब्या न फसजदु इल्ला इब्लीस सजदा करा टोल मलाइको मगर शैतान न करा फसजदू मन कुल्लुहुम अजमाउन सात बदलता लगे 73 आयात मलाइको सजदा का मगर इब्लीस नकड़ा दा इब्लीस चेगा दे दे इसमें सिफती हुई इसमें महजनो लक जमुंगा सासो पर माशर के बाज खलक पैस में सिफती सर मशहूरी खपल नामे चाल न वर्दी च खपल नामा बे सीख वो सिफत माने मशहूरी दा से दा इब्लीस से करा दा पैस में सिफती माने मशहूर दे दा ना उम्मीदे माना दे देम द अल्लाह तआला द रहमत न ना उम्मीद शेर ज़कर द इब्लीस हुई मखकीनी किताबों के आज़ाज़ील पनुम नुम याद दो देते इसमें महज़ा हुई अरबी किताबों के हारिफ पनुम बाने दनुमो पसा सरा हर नुमी ची उनुम सरे जमुंग सकार दे खो इब्लीस यो लईन शैतान तेर शे देखा वो सम अल्लाह मोहलत वर करे मकसद ही मकसद याद ओल पकारी नुम सरे जमुंकार निश्त का जाजीलियों को हारिस दे लगा जमुंग अवामों के लिए मुसीबत डाले च मकसदी चीज नहीं आ रही नामों पर से करे प्लान की पैगंबर खजी से नाम हुआ खोरे से अलग पर नामों से क्या दा पैगंबर जिसवील आगा मलिका आगा इज्जका और आगा जान किरा वाला खा नामों बाने सके नो बेमकसद चीजों पर अगर जिधर कोई नहीं पकार
نامې داسې دی او هغه داسې و پلان کې ملک دا نوم و او د فرشتو ته فرشته او که به نه وی دا هو ته سکالر ځان نه جوړی که څه کې هغه کم مقصد چې مونږ ځان وکړو دونه نیمه ګنټه 25 منټه درس وکړو هغه بې ځایه لاړ شي هغه مقصد خو ته نه زده کوې که نه مقصد د قرآن کریم دا دی چې زه څنګه معنا کوم څنګه ترجمه کوم مخکې وروسته کې آیات لګوم چې دا ته زده کې په کار دا دی چې دا وروسته دې تکرار وکړې کور کې دا ماشومانو ته وښې وروستني ملګري سره وایه کښېنه چې دا تکرار وکړو دا درس چې مولوي صاحب وکړو او که نه یې ګورئ دا محنت زما هم بې ځایه دی ستاسو هم بې ځایه دی نامو پسې مه ګرځه هېڅ فایده نه کوي بارا الا ابلیس ونه کو ما اسم صفتی دی په الا ابلیس استثناء کې اقوال دی دې استثناء منقطع وي کو که دې استثناء متصل وي نو استثناء متصل چې شي نو بیا د دې معنا دا چې ابلیس د ملائکو د ډلې نه دی د ملائکو د جنس نه دی دغه متصل خو معنا هم دا ده چې مستثنا د مستثنا منه د جنس نه وي نو ابلیس د ملائکو د جنس نه دی نو دا خبره او حقیقت نه خلاف ده راوشو دویمه خبره ته جنات دې ته استثناء منقطع وي او الا معنی لیکن بیا راځي او مستثنا د مستثنا منه د جنس نه بیا نه معنا وسنګ کې هغه چې موږ ویلو ملائکه د سجده کې آدم علی السلام ته آیا په طرف د عالم سجده وکړو ملائکه لیکن ابلیس نکړه لیکن معنا وکي زکه چې ال د مسلې پیدا کی نو د کوم خلکو چې دا رایا دا چې ابلیس د ملائکه د جنس نه دی دا بالکل غلط دی دا بد الله په فضل و کرم سورۃ الکهف کې براشي 500 آیات کې الته موږ وضاحت کوو الته کې الله تعالی کان من الجن ففسق عن امر ربه دا ابلیس یو کنه دا پیریانو نو د الله تعالی د حکم نافرمانی وکړنو وته نو هغه زنه مونږ ته دا معلومات شو چې دلته کې استثناء منقطع ده متصل نه ده هغه په ټول قرآن کریم ګوره نو علاوه ولایت کلمې په مقصد ځان بوئے اولې سجده ونه کړه ابا انکار وکړو کی دې شي دا انکار چې کړي نو په دې معنی یې کړي چې سجده غیر الله ته شرک دی او ابلیس ډیر موحد سره او د غیر الله ته سجده نه دا کړي نو کی دې شي الله فرمایي چې نه واستكبر ازان لوی وګڼو دې ته عاطف د علت په معلول باندې عراف 12 کې وجه ذکر ده انکار پدې معنا نه کړي چې چرته سړی بچي دي انکار پدې کړي چې ځان لوی ګڼلې دي لکه کله کله انسان ځان نه باټه کولا خان جوړي خلکو د ځان خې چې زه ډېر توحید پرستم خان عالمانو سره باسونه جنگ جګړې پدې کې چې خلکو توخې چې زه خپويګم نه پدې نه کې واستكبر د کې لوی زګرا کار کوي نه ابلیس هم پدې معنا انکار نه کړي چې کینه آدم علی السلام مخلوق دې مخلوق سجده مخلوق ته شرک دې زنه کوم الله اننا واستكبر او ماتا علمي نقطوي عطف د علت په معلول دی دوی ځان لوی وګڼو دې د باب استفعال وی باب استفعال کې معنا دای چې حقیقت کې ابلیس لوی نه و خو لیکن د خپل ځان لوی وګڼو عرب 12 کې براشي الله تعالی دې تپوس کړي چې او ابلیس اولې دې سجده نه کړه
وی زه غورم ددن انا خیر منه زه غورم کنه څنګه غورې خلقتنی من نار و خلقته من طین تازه پیدا کړم د اور نه دی پیدا کړی د خټې نه دا دلیل وی اور چې د خټې نه خوره دی زه د آدم نه غورم کنه هلکه دلیل صحیح دی نه دلیل صحیح نه دی التبراشی مفسرین و دیالس وجوہات ذکر کری دی د ابلیس دا قیاس باطل کړي او دا خبره ذکر کړي چې دا خوره چې دا کنه د اور په نسبت دیالس وجوه سره زیات غوره دی او دا خبره وا نو واسق به ما ځان له یو غاڼلو عارف دولس بدل دلګه دولس آیات وکانه من الکافرین دا یو اخری خبره ده نو کانه کې دو احتمال دی یو احتمال دا چې کانه به معنی سوارا او دا راځي من کان من الکافرین فی علم الله یا کان من الکافرین ده وګرځیدو د کافرانو نه اوس ابلیس ټیک د مخ کې مخو یا خبنو خدا اوس چې الله تعالی د حکم مخالفت وکړو نو اوس د کافرانو نه وګرځیدو یو تفسیر پدې کې دا دی امتحان کې ابلیس فیل شو سجده و نکړه ځکه هو انسان عجیب خبره پدې کې دا ده چې ابلیس په یو سجده پر خودلو باندې ملعون شو تو سوچ وکا زمونږ مسلمانان څومره سجدي پری دي ښه کیسه کې نه دي دویم تفسیر پدې کې راځي وکانه من الکافرین کان په خپل معنا ده او مخکې تفسیر کې هماوي چې کان به معنی سوارا دل کان په خپل معنا باندې والا او کان دې تف ماضی وای معنا به وکي وکانه من الکافرین فی علمه او دا ابلیس د پخوانه د کافرانو د الله په علم کې د الله په علم کې ابلیس مخکې نه کافرو خو ملائکو ته پته نه وا چونکه آیا عالم الغیب نو اوس د ابلیس کفر ښکارا شوخه لکه کله کله یو سړی داسي چې په تقوا باندې په علمیت باندې په دیندارۍ باندې یو معاشره کې مشهور انچاز څه پته لګي یو وخت په اوقاتو کې په د باندې یو امتحان راشي د حال انسانانو تخکار شي چې لکه دا هو رښتیا لوی منافق وخه دا هو لوی نقصان ده انسانو خو په دین کې او په تقوا کې جمعات کې د ځان پټ ساتل وخه او دغه سر ډیر مونږ ولیدل د قران او سنت صحیح مخالف بیا او مغه دیندار سره ویخه بدمعاش سره شرابی سره پوډری سره هیڅ چره به قران او سنت خلافونه کی او ما سره چې هغه سلوي 50 کاله خلکو ته ځان دیندار معرفي کړ او سخت دشمنی بیا دغه سی ابلیس حال وخه ښکارا شو په خوانه ول کافرانو د الله په علم کې امتحان کې فیل شو دے باب کی اوگت تفسیر دے خو ما ډیر مختصر انداز کې تاسو د فهم مطابق واقعات دی پکې احادیث دی پکې روایات دی پکې او دا څنګه کنه ناباین کار کو واستكبر ځان لوی وګڼلو او دې په علم د الله کې په خوانه کافرانو نه دا د آیت کلمې وضاحت شو یو ځکه یو مولا وای د قران کریم ترجمه کولا نالی دی سره واسه مخالفونو نو بیا غي آیت مونږ پسې چسپانه نو ترجمه دا کوله چې ابا وابي شوخه ابا وابي معنا نه کنه نو کوم چې ناس هغه مخ ګوښتانو نو ای رښتیا ابا وابي معنا وینو
کله کله دا سامعین هم ګوره په خبره نه رسي مولا چې ورته هر څه ووي نو هغه ځای کې د وهابیانو نه ما سوا کېدي شي پنج پیران مو نو یا با وهابي شو واستکبر پنج پیری شو وکانه من الکافرین نو شو د تبلیغیانو نه وایي تبلیغ سره هم نه لګېده نو دریو جملو کې درې واړه خلک یې راښکل اهل حدیث هم راښکل پنج پیریان هم راښکل تبلیغیان هم راښکل یو سړی چې اوس په غلطه ځي نو بیا خو هر آیت پې چسپانېږي نو قرآن کریم په صحیح منهج باندې بیانول پکار دي صحیح زده کړه باندې او کوم ځای کې په چاره دي وکړه او دلیل باندې وکړه قال يا آدم انبئهم باسمائهم او یا اللہ تعالی اے آدم خبر ورکړه دیتا په نومونو دی باندې فلما انباهم باسمائهم ارکل چې خبر ورکو آدم علیہ السلام دیتا په نومونو دی باندې نو قال علم اقل لكم مني اعلم غیب السماوات والارض او یا اللہ تعالی یا مانوی دی تاستا یقینا زپویگم پا پڑو سیزنو دا اسمانونو دا زمکگی وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون او زخپویگم پا سیزنو چی تاسی اخکار کوي او پا سیزنو چی تاسی پٹوی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ارکلا چې موږ ویلو ملائکو ته سجده وکړه په طرف د آدم علیه السلام یا آدم علیه السلام ته سجده وکړه دې ټولو مگر ابلیس ونه کړه ابا واستكبر وکان من الکافرین انکار وکړو د سجدې کولو نه او ځان لوی وګڼلو او دې په علم د الله تعالی کې د پخوانو د کافرانو نه قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم او یا اللہ تعالی آدم خبر ورکړه دیتا په نومونو د دوی باندې ارکل چې خبر ورکړه دیتا په نومونو د دوی نو قال علم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض او یا اللہ یا مانوی لتاستا یقینا زپویگم پپڑو سیزنو دا اسمانونو دا زمکینا او پویگم پاس جتا سے اخکارا کوئے او پاس جتا سے پٹوئے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ارکلا چی منگ ویلیو ملائکو تا چی سجدو کے پا طرف دا آدم یا آدم تو کے نو سجدو کا دی ٹولو مگر شیطانو نکڑا انکاریوں کو زان لیو گڑلو دے پیلم داللہ کی دا پخوانا دا کافرانو نا